أعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم قل أمر ربي بالقسط وأقيموا وجوهكم عند كل مسجد وادعوه مخلصين له الدين كما بدأكم تعودون فريقا هدى وفريقا حق عليهم الضلالة إنهم اتخذوا الشياطين أولياء من دون الله ويحسبون أنهم مهتدون صدق الله العظيم. مخی آیت مبارکہ کی اللہ جل شانہ د کفارو یو باطل عقیده باطل سوچ چې هغه د فحاشي او د بے حیايي په حواله سره او هغه باندې رد فرمایل چې هغه د خانه کعبه د بیت الله طواف بغیر د لباس نه کو او بیا وی چې دا د الله حکم دی. نعوذ بالله. الله تبارک وتعالى او فرمایل چې زه چاته د بے حیايي حکم نکوم، زه خو تاسو ته د لباس ظاهری لباس باطنی لباس د اختیارولو حکم در کوم. په الله جل شانه باندې درو مو وای. اوس په دې ځکه فرمایي چې زما محبوب پیغمبر دوی ته وایا چې ما ته زما رب حکم کړی دی د انصاف او د دې خبرې حکم کړی دی چې کله تاسو منځ کوئ، تاسو په مسجد کې د هر مانځه په وخت کې خالص د الله تبارک وتعالى طرف ته متوجه شي، د دنیا و ما فيها تعلق د ترک کوي، خالص یو د الله تبارک وتعالى ذات هغه ځان د لپاره خاص کوي. او سرنګ چې هغه تاسو په لومبي ځل پیدا کړی نو دوباره بم پیدا کړي. بیا په دې خلکو کې دوه ډلې دي. یو ډله هغه دا چې الله سبحانه وتعالى هغه ته د ایمان دولت ور نصیب کړی دی او هدایت ور کړی دی. دویم ډله هغه دا چې هغه په نصیب کې الله تبارک وتعالى گمراهي او ضلالت هغه لیکل دی او دی په خپل گمراهي کې د شیطان په مرګرتیا کې د شیطان پر رفاقت کې لګیاوي او بیا ګمان دا کوي چې زه په هدایت باندې قلت ورته وایا امر ربي حکم کړی د ما رب زما بالقسط د انصاف واقیموا وجوهکم او نیک ساتي مخونه خپل عند كل مسجد د هر منځ په وخت کې ودعوه او هغه بلی مخلصین له الدین خالص ساتي هغه د پاره دین کما بدأکم لک څنګه چې هغه پیدا کړی تاسو تعودون واپس براشي داغتا واپس براشي تاسو دغه شان فریقا هدا یو ډلې ته هدایت وکړو او فریقا او یو ډله ده حق عليهم الضلاله چې واجب شو په دوی باندې گمراهي. انهم بشکدوی اتخذوا الشیاطین جوړ کړل شیطانان اولیاء دوستان من دون الله سوا د الله نه ويحسبون او دوی ګمان کوي انهم مهتدون چې دوی په سم لار باندې دي. قل امر ربي بالقسط تور تو چې زما رب ماته د انصاف حکم کړی دی. نو سرنګ چې نبی کریم صلی الله علیه وسلم ته د انصاف حکم دی دغه سید هر مسلمان د پاره د انصاف او د عدل حکم دی. دغه عدل او انصاف د بندگانو په خپل منځ کې چې کله روزګار راشي، معاملات راشي، لین دین راشي، په هغه صورت د عدل او د انصاف نه کار غشتل او دغه شان د الله تبارک وتعالى په معامله کې د عدل او انصاف تقاضا ده چې سړی
د هغه ذات عبادتو کې چې کم ذات دل را پیدا کړی دی او ټول کائنات لره پیدا کړی دی نو دا د انصاف تقاضا دی او د دې انصاف مقابله کې ظلم دی چې کم رب پیدا کړی سړی هغه د هغه رب نه مخالف ژوند تیرې د هغه د رب حکم ماتې د هغه رب د حکم مطابق ژوند نه تیرې د هغه د احکامات او ښکارا حکمونو مخالفت کوي دا ظلم دی انصاف دا دی عدل دا دی چې د الله تبارک وتعالى حکم سړی ضایع نه کړي د الله د محبوب پیغمبر طریقه سړی چې هغه ضایع نه کړي دا انصاف دی او ظلم دا دی چې د کم ذات په حکم باندې د کم ذات چې موږ او تاسو دغه تخلیق یو د کم ذات بندگان یو د کم ذات په موږ باندې احسانات دي د هغه ذات نافرمانی کول دغه احکامات او اهمیت نه ور کول دغه د کتاب سره دغه کلام سره چې دی بے وفائی کول دا ظلم دی نو قل امر ربی بالقسط ورته ویا چې ما ته حکم کړی دی رب زما د انصاف واقیموا وجوهکم او نیک ساتي مخونه خپل یعنی د الله تبارک وتعالى په ذات کې څوک شریک مګرځوي د الله تبارک وتعالى طرف ته اخلاص سره متوجه شي دا سینا چې کله مانځ ټیم شي سړی راشي منځو او چې کله د مانځ نه فارغ شي نو بیا بهر خارجي زندگی کې کاروباری زندگی کې معاشرتی زندگی کې معاشی زندگی کې د اغیار تقلید کې د الله د دشمنانو تقلید کی او دغه سي د کفارو د يهودو نصارو په نقش قدم باندې روان شي دا سينه ده واقيموا وجوهكم او نیک ساتي مخونه خپل عند كل مسجد د هر مز په وخت ودعوه او هغه بلی مخلصین له الدين خالص ساتي هغه د پاره دین د الله تبارک وتعالى په ذات او په صفات کې سو شریک مگر زوي کما بدأکم څنګه چې هغه پاول ځل پیدا کړی تاسو تعودون واپس برا شیم دغه شان نو دا فکر آخرت طرف ته اشاره ده چې یو زمانہ داسې و چې د انسان زمونږ استادو سره وجود نو الله سبحانه وتعالى موږ له وجود راکړو عن قریب داسې وخت راتلون کې چې یو کسب موږ تاسو نه موجود نه هل اتى على الانسان حين من الدهر دا سه زمانہ وا په انسان باندې لم يكن شيئا مذكورا سره ذکر نو نام و نشان نو عن قریب بیا داسې شي چې بیا به زمونږ نام و نشان نه نور خلق به په دې ځینو باندې آبادی نو نه مخکې وجود او نه باقی پاتې کېدونکي بیا په دې ځمکه باندې غرور او تکبر د څه شی دی بیا کبر او لوی د څه شی دی نه مخکې وجود او نه آینده باقی پاتې کېدونکي دی نو بیا د دنیا سره محبت څه د پاره دی او چې نه مخکې وجود او نه آینده پاتې کېدونکي دی نو بیا د دنیا د پاره قتل او غارتګيري او د دنیا د پاره چې دی غمونه او پریشانی او د دنیا د پاره سر خوګول بیا څه د پاره دی ځکه الله تبارک وتعالى قران کریم کې بار بار موږ ته یاد دهانی کوي کما بدأکم سرنګ چې ما پیدا کړی تاسو مخکې نه وای ما راوستي تعودون بیا به واپس ما ته راځي فریقا هدا یو ډلې ته هدایت وکړو او فریقا او یو ډله ده حق علیهم الضلاله چې واجب شو په دوی باندې گمراهي یو ډله د هدایت والا دی او دوی ډله هغه ده چې په کم باندې گمراهي واجب شوی دی یعنی یو انسان چې یو ګناه وکي او توبه ونه باسي د زړه باندې د ګناه یو سیاه داغ لګي چې کله استغفار وکي نو هغه میټاو شي او چې توبه ونه باسي او په مخ باندې لګیاوي ګناهونه کوي نو د زړه تک تور شي او بیا د انسان مزاج بګړو شي حق خبره ور باندې بد لګي د قران کریم تلاوت نه ير محسوسي د الله د دین د مجالسونه خوف محسوسي دغه سي د فحاشي او د عریاني په مجلس کې خوشاله لہذا د الله تبارک وتعالى طرفنا د پزړه باندې مهر واله ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم وعلى ابصارهم غشاوه مهر واله پزړه باندې په غوګونو باندې پسترګو باندې پردیش لهم قلوب لا يفقهون بها ولهم اعين لا يبصرون بها ولهم اذان لا يسمعون بها سترګي بغړې غټ غټ خو ویني نه حق بنوي
غوږونه به لري خو حق به پې اورېدل نشي کولی، زړه به لري خو تندرست سالم به خو په هغې باندې پوهېدل نشي کولی. اولئک کالانعام بل هم اضل. قرآن کریم وایي چې دغه خلک چې کوم د الله او د الله د رسول د حکم نه خلاف کوي، د الله او د الله د رسول دشمنان وي او د الله جل شانه په نافرمانی کې لګیا وي، د الله تبارک وتعالى د حکم مخالفت کوي، نو اولئک کالانعام بل هم اضل. دا د سپو د خنزیرانو او داسې د نورو ځناورو نه هم بدتر دی. نو لہذا د دوی په خپل نافرمانی په وجه باندې حق علیهم الضلاله، واجب شوی دی په دوی باندې گمراهی. دا د انسان خپل بدبختی وي. رب کائنات حق او باطل دواړه ښکاره کړی دی. او وقل الحق من ربکم فمن شاء فلیؤمن ومن شاء فلیکفر. د هدایت لارې مخکاره دی، د گمراهی لارې مخکاره دی، دواړه ښکاره دی. او د انسان بدقسمتی وي چې دی د گمراهی طرف ته ډېر په تیزی او ډېر په منډه او ډېر یو هجوم په صورت کې ورځي، او نیکی طرف ته چې کله آواز وشي نو هغې ته کم راځي. حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آواز ولګي. څومره خلک وي چې هغه په دغه آواز باندې لبیک وي، څومره مسلمانان دي، څومره نوجوانان دي د دغه آواز په دې آواز باندې لبیک نه وي. او صفا احادیث مبارکه په دې باندې موجود دی. یو سړی د مؤذن اذان ووري، شرعي عذر ورته موجود نه وي او دی په خپل ځای باندې مونځ وکړي، د مونځ نه کېږي. دا صریح حدیث مبارکه دی، په دې کې هېڅ قسمه تعویل نشته دی. نو څومره مسلمانان داسې دي چې حی علی الصلاح، حی علی الفلاح آواز ووري، د الله رب کائنات د منادي په آواز باندې لبیک نه وایي، نه مني، په خپل ځای باندې ناست. نو څومره لویه بدقسمتي ده، په خپل زړه باندې دغه مهر په خپله لګوي، حق علیهم الضلاله. بیا دغه غفلت او دغه جهالت او دغه ظلم په نتیجه کې په انسان باندې گمراهی مهر ولګي. ځکه انهم اتخذوا الشیاطین اولیاء من دون الله، د الله دوستانه پرېښوده، د شیطان ملګرتیا اختیار کړه. او بل جهالت دا دی ویحسبون انهم مهتدون، ګمان دا کوي چې زه په هدایت باندې ما، او په خپل زعم او په خپل ګمان کې دي ځان هدایت یافته ګڼي، حالانکه دي ګمراه وي. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم برحمتك.